نور ډیر اجلا او درانه علماء کرام د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت طلبه اسلام قائدینو او کارکنانو ملګرو د ټولو نه وړاندې زه ستاسو د حوصلې ته او همت ته سلام پیش کوم. تاسو ته دا د تحسین در کوم چې د خپل جماعت سره او د خپل فکر سره او د خپل پروګرام سره تاسو کمیټډ خلک یې. د باد و باران د موسم د بګاړ باوجود تاسو دومره طویل انتظار وکړو او بیا ستاسو د جمعیت طلبه اسلام د ذمہ دارو ملګرو شکریا ادا کوم او په دې کامیاب تربیتی کنونشن په انعقاد باندې زه هغوی له شاباش ورکوم. زما نه وړاندې ملګرو او مشرانو قیمتي خبرې وکړئ. جمعیت طلبه اسلام د حریت پسندو د لښکر نوم دی. جمعیت طلبه اسلام د دې وخت د طاغوت او د سامراج او د عالم کفر خلاف د برسر پیکار مجاهدینو نوم دی. جمعیت طلبه اسلام د یو انقلابی تحریک نوم دی. جمعیت طلبه اسلام دا د جمعیت علماء اسلام د چترۍ د لاندې د هغې ځوانانو ټولګی دی څوک چې خپلې ځوانۍ خپلې خولې او خپل صلاحیتونه د الله د دین په پهردارۍ کې او چوکیدارۍ کې لګوي. جمعیت طلبه اسلام دا د هغې ځوانانو نوم دی چا چې د کفر او د الحاد او د ایتیزم په پرفتن دور کې د لله الامر جنډې پورته کړي. څوک چې د توحید علم بردار دي. 95% مسلمانان چې د اسلام عقیده مني، منځ مني، روژه او حج او زکات د اسلام حصه مني، اخلاقیاتو کې هم د اسلام برخه کوي، خو د دې نه په اخوا اسلامي معاشرت، اسلامي معیشت او تجارت، اسلامي حکومت او سیاست دا د اسلام د نیمې نه سوا برخه 95% مسلمانان نه مني. په داسې دور کې چې عملاً خلق د اسلامی نظام نه هر 15 کاله بعد د بغاوت اظهار کوي. په خپلو ګوتو باندې د پاکستان په بیلټ پیپر مهر لګوي مونږ په پاکستان کې اسلام نه غواړو. مونږ قرآن په رمضان کې منو، مونږ قرآن په مدرسه کې په تلاوت کې منو، مونږ قرآن په دم درود او په تعویذ کې منو، خو مونږ قرآن د پاکستان د عدلیه نظام نه منو. مونږ قرآن د پاکستان معاشي نظام نه منو. عملاً د پاکستان 95% مسلمانان هر 15 کاله پس په ووټینګ کې ځي او په خپلو ګوتو باندې ګواهي ورکوي چې مونږ په پاکستان کې د اسلامي نظام په ځای باندې سیکولر نظام غواړو. اول ورځ حدیث مبارک د صحیح مسلم شریف تیر شو. لعن الله آکل الربا وموکله. الله رب العالمین لعنت لیږي د سود په خوړونکي او په خورونکي دواړو باندې. پاکستان کې سود خوړونکي 5% خلق دی، سود خورونکي 95% خلق دی. سود خورونکي څوک دي؟ څوک چې اسلامي نظام معیشت په پاکستان کې نه غواړي.
څوک چې د علماو ملګرتیا نه کوي، څوک چې اسلام په پاکستان کې بحیثیت د معاشي نظام نه مني، باقاعده ثبوت ورکوي، ګوتې لګوي چې په خپل عمر کې څومره ووټ ورکړی دی، څومره ګوتې تورې کړي دي، دا تحریري ثبوتونه به د قیامت په ورځ الله د پاکستان په مؤمنانو پسې روباسي. دا وګورئ، مونځ دې ټیک دی، مونځګزار یې، روجې دې د رمضان پوره نیسلې وې، دا هم منم، زما کور له بیت الله تم راغلی وې، حج دې کړی و، کو زکات در باندې فرض شوی و، زکات دې هم ورکړی و، خو چې کله د قیامت په ورځ په پرچه کې دا سوال راشي چې زما په ځمکه دې زما نظام نافذ کړی و، هغې دپاره دې کوشش کړی و، د علماو ملګرتیا دې کړې وه، 95% مسلمانان پاکستان به په دې سوال کې فیل کېږي، ډېر کم به پاس کېږي. موږ د ډېر لوی اعلی مقصد دپاره په دغه میدان کې ولاړ یو ځوانانو وروڼو. دا ډېر تریخ میدان دی، دا د ازغو نه ډک میدان دی، دا د لعن طعن د پروپیګنډو د بېعزتو نه ډک میدان دی. دې کې چرته د چا سپینه جامه سپینه نه پاتې کېږي. د پیر صاحب خلق لاس ښکلوي چې په خانقاه کې ناست وي، د مبلغ صاحب خلق لاس ښکلوي چې د تبلیغ په مرکز کې ناست وي، د مدرس صاحب خلق لاس ښکلوي چې د مدرسې په مسند قرآن، مسند حدیث، مسند افتاء او مسند تدریس باندې ناست وي. همدغه سړی دی چې کله سیاسي میدان ته راغی، دا دومره تریخ میدان دی، دا دومره مشکل میدان دی، دا دومره خارزار وادي ده، په مشکله باندې د انسان عزت دا محفوظ پاتې شي، په مشکله باندې د انسان وجود محفوظ پاتې شي، په مشکله باندې د انسان ژوند محفوظ پاتې شي. دا چې په هره میاشت کې علما په خپلو کفنونو کې سره د پاکستان نه روان دي، خلق یې قتل کوي، خلق یې وژني، نو د دوی سره د چا څه دشمني ده؟ دشمني صرف او صرف د الله د نظام ده، دشمني صرف او صرف د الله د دین ده، دشمني صرف او صرف د الله د دین د حاکمیت ده. دا را سره نه مني، مولا مې مني، خطیب مې مني، داعی مې مني، مبلغ مې مني، مفتی مې مني، سیاستدان مې نه مني. نو چې په کوم وخت کې 95% مسلمانانو د اسلام د یو اهم شعبې د هغې نه انکار وکړو، د سره د اسلام جز نه مني، د سره د اسلام حصه نه مني، هغه وخت کې د جمعیت طلبه اسلام ځوانان په میدان کې ولاړ دي او خلقو ته وایي نه، دین اسلام کامل مکمل دی، دین اسلام عقیده، دین اسلام عبادت، دین اسلام اخلاقیات، دین اسلام معاشرت، د دین اسلام معیشت او د دین اسلام حکومت، دا شپږ واړه اجزا چې رايوځي شي د دین دین جوړ شي، دا دین کامل دی. الیوم اکملت لکم دینکم، الله قرآن کې دا بشارت ورکړی دی، تاسو ته خو ما ستاسو دین مکمل کړی دی. ستاسو دین صرف د مونځ نوم خو نه دی، د روژې او د حج او د زکات او د عمرې او د تلاوت او د ذکر اذکار نوم خو نه دی. ستاسو دین کې اخلاقیات دي، ستاسو دین کې معاشرت دی. تاسو په مغرب پسې ولې روان یې؟ ستاسو دین کې معیشت دی. تاسو د سوشلیزم او د کمیونیزم او تاسو د کیپیټالیزم نه ولې متاثره کیږئ؟ تاسو له خو ما دومره بهترین نظام معیشت درکړی دی، دومره ښایسته اقتصادي اصول مې درله درکړي دي چې کو هغه اصول تاسو فالو کړل نو یو ورځ بس تاسو د عمل کوم هغې نوبت ته ور ورسیږي چې زکات ورکوونکي به په لارو کوڅو کې چغې وهي، خو څوک مستحق به داسې نه مومي چې خپل زکات ورته ورکړي، ځکه خلک به ټول اغنیا جوړ شوي وي. دا خو د تاریخ حصه ده، دا خو زمونږ او ستاسو د خلفای راشدینو د خلافت، دا خو د هغې حصه ده. او کاش چې دا مونږ ویلی وی
نو ما درس دوران کې طلباء کرامو ته وی لعن الله آکل الربا وموکله. آکلین د ربا په پاکستان کې 5% دي او موکلین د ربا چې په نورو باندې سود خوري. څوک چې اسلامی نظام معیشت ته رای نه ورکوي، څوک چې اسلامی نظام معیشت نه سپورټ کوي، څوک چې د عالمانو د اسلامی نظام حمایت نه کوي، دا ټول خلق په باقی 22 کروڑه پاکستانیانو باندې سود خورول غواړي. لہذا دا کو په خپل سود نه خوري خو په باقی پاکستان باندې سود خورون کې دي. دا سړی چې په منځ ولاړ وي لعن الله آکل الربا وموکله، د الله د رحمت په ځای د الله لعنت وریږي. دیکھو د احرام په حالت کې د بیت الله نه غیر چاپیره لبیک اللهم لبیک وایي، خو دلته د سودی نظام حمایت کړی و، د هغې ملګرتیا یې کړې وه. نو د دې حدیث په مصداق د احرام په حالت کې د لبیک اللهم لبیک ویلو په کیفیت کې د میزان رحمت د لاندې ولاړ په دې موکل الربا باندې د الله د رحمت په ځای د الله د طرف نه لعنت وریږي. دا خو ډېر لوی مسؤلیت دی. اسلامی نظام عدالت حضرت الامام شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلی دي چې په کومه علاقه کې اسلام به حیثیت د نظام عدالت نه وي رایج لکه پاکستان، دغه علاقه کې چې څومره قتل و غارتګري کیږي، د چا عزت او عصمت دری کیږي، د چا مال غلا کیږي، څوک وژل کیږي، په چا ظلم کیږي، نو چې څوک هم په دغه معاشره کې د اسلامی نظام د پاره محنت نه کوي او د دغه ظالمانه نظام عدالت د خاتمه کوشش نه کوي، د الله په فهرست کې په اف آی آر کې ټول هغه خلک شریک جرم دي. حساب کوي د روزانه په بنیاد به څومره د 302 اف آی آر کټ کیږي. یو ستاسو د پیر سباق پتاڼه کې اف آی آر کټ کیږي، په دې کې به یو کس یا دوه کس وي. یو د الله په عدالت کې شریک جرم مخلوق حسابيږي. من رأى ظالما فلم يأخذ على يديه يوشك الله ان يعمهم بعقابه. چې کله چا ظالم ولیدلو او دغه ظالم لاس اوننیسلو، د ظلم نه منع نکړلو، الله چې د قیامت په ورځ د ظالم له سزا ورکړي، دا چا چې په خاموشي اختیار کړي د تبم الله رب العالمین سزا ورکړي. د دې وجنه د جمعیت طلبه اسلام مرګرو 3 اصول د خپل ژوند لپاره لایحه عمل جوړ کړي. نمبر 1 سیاست شرعیه د دین اسلام لازمی جز او لازمی حصہ ده. دین اسلام بغیر د سیاست شرعیه نه کامل مکمل نه ده. د دین اسلام کاملیت او مکملیت، د دین اسلام اجتماعیت او عالمگیریت دا په سیاست باندې ډیفنډ دی او په دې باندې منحصر دی. او دا د دنیا اصول دي چې د کوم فکر او فلسفه په شا باندې ریاستي قوت وي، دا فکر او فلسفه ژوندۍ وي. او چې کله د کوم فکر او فلسفه د شان ریاستي قوت ختم شي، سیاسی قوت ختم شي، دغه فکر او فلسفه پناه کیږي. کمیونزم او سوشلیزم دا غي زنده او تابنده مثال دی چې تر کومه پوری د روس ریاستي قوت موجود وو، نو تر هغه وخت پورې د سوشلیزم او د کمیونزم فلسفه دا زمونږ او تاسو د پیر سباق او د نوخار ماحول تر رسیدلې وي او خلکو په دې باندې لیکچر ورکولې. خو نن چې کله د هغې په شا ریاستي قوت ختم شو، خود په روس کې نن کیپیټالیزم رایج دی، کمیونزم او سوشلیزم پکې نشته دی. دا فلسفه د هر څه دپاره ده. د اسلامي نظریه او د اسلامي سوچ او د اسلامي فکر دا غي نگهبانی او دا غي پهرداری دا به اسلامي ریاست کوي، دا به اسلامي حکومت کوي. د دې وجه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان القرآن والسلطان توأمان. قرآن او بادشاہ مسلمان حاکم دا دواړه دومره نږدې رشته لري لکه د یو مور نه په یو ولادت کې 2 پیدا شوي رونه.
ضرور ولی ده اهل قرآن با اهل سیاست هم وي او اهل سیاست با اهل قرآن هم وي دا دواړه د یو بل سره لازم او ملزوم دي جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی بیا چنگیزیت راځي بیا د سیاست نه اصول او آداب ختمیږي چې سیاست ده او دین نشته ده دا به چنگیزیت وي چې دین شته ده او سیاست نشته ده دا به رهبانیت وي دا به انفرادیت وي دا کامل مکمل نظام نه ده عدالت کې به په بل کتاب فیصله کیږي او دارالافتا کې به په بل کتاب فیصله کیږي معیشت کې به په بل کتاب فیصله کیږي او په دارالافتا کې به په بل کتاب فیصله کیږي نه مسلمانانو له الله یو کتاب قرآن را لېږلی دی دا قرآن ستاسو د مسجد هم ښایسته او ښکلا ده دا قرآن دا ستاسو د عبادت هم ښایسته او ښکلا ده دا قرآن دا ستاسو د اخلاقیاتو هم ښایسته او ښکلا ده کان خلقه القرآن د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق بعینه د قرآن کریم عملی نمونه وا او دا قرآن دا ستاسو د معیشت ستاسو د فاینانشل سیستم ستاسو د بینکینګ سیستم ستاسو د اقتصادي اصولو ستاسو د تجارتي پالیسیانو ستاسو د معاشي معاهدو دا قرآن دا غي هم حسن او خایست دی دا قرآن دا ستاسو د عدالت خایست هم دی دا قرآن دا ستاسو د پارلیمنت او د اسمبلی حسن او خایست هم دی دا قرآن کامل مکمل نظام حیات الله رب العالمین را لېږلی دی زه اسمبلی کې ورځ پاڅېدم ما ویل چې دې صوبه کې د سرکاري اسکولونو دپاره اصول دا دي چې د هلکانو ځان له سکول دی او د جینکو ځان له سکول دی دا بوایز سکول دی او دا ګرل سکول دی دا بوایز کالج دی او دا ګرلز کالج دی نو ما یو رایې پیش کړه ما ورته وی د پښتو معاشره ده نو دلته په دې معاشره کې بعضې پرایویټ ادارې مخلوط نظام تعلیم چلی چې هلکان او جینکۍ دواړه پکې په یو ځای باندې تعلیم حاصلوي اوس دا جینۍ کو د پیر سباق په دې کلي کې خپل پلار د یو پردي هلک سره په لاره کوڅه کې ورسوله ډس ترېنه وباسي او دقه جینۍ چې دا په تعلیمي اداره کې د پردي هلک سره په ډیسک باندې کینی نو د دې پښتون هغه پښتو چرته لاړه د دې مسلمان هغه حیا او هغه عزت او پرده چرته لاړه او د دې حکومت خپل پالیسی د ایجوکیشنل پالیسی ده د دې چې د هلکانو سکولونه او کالجونه به ځان لي او د جینکو سکولونه او کالجونه به ځان لي نو چې دا په سرکاري تعلیمي ادارو کې ستاسو دا اصول دي نو په پرایویټ تعلیمي ادارو کې تاسو دا اصول دا ولې نه امپلیمنٹ کوئ ما یو قرارداد پیش کو په اسمبلی کې چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې څومره پرایویټ تعلیمي ادارې دا مخلوط نظام تعلیم چلی نو دا ختم کړئ او دا پابند کړئ چې تاسو به بوایز سیکشن ځان لوي او ګرلز سیکشن به ځان لوي د هلکانو د جینکو ځان ځاله او د دې په منځ کې پارټیشن وکړئ ما چې دا تجویز کله پیش کو په اسمبلی کې په ما پسې یو ممبر صاحب پاسېدو هغه ممبر صاحب له هم نیکانو مزګزارو خو تبلیغیانو علماو حافظانو نیکانو به وله ووټ ورکړی خو د هغه سوچ د هغه فکر د هغه پارټي هغه لیبرل وه هغه په اسمبلی کې پاسېده زما په مخالفت کې وایي وی نه دا مفتی صاحب خو د ډېرې زړې زمانې خبرې کوي او دی مونږ هغه چې کم دی نو دورې جاهلیت ته به وستل غواړي انا لله و انا الیه راجعون ما ورته وی د نارینو او د زنانو ترمنځ د پردې رواج قایمول دا د دور جاهلیت اقدار نه دي دا د دور اسلام اقدار دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله په خپل قرآن کې فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن چې زنانه حضرت عایشه شي چې زنانه حضرت حفصه شي چې زنانه حضرت ام کلثوم شي چې زنانه داسې پاکه زنانه شي او نارینه ابوبکر صدیق وي او نارینه حضرت عمر وي او نارینه حضرت عثمان وي د سخا او د حیا علامت وي او دا غي باوجود دي ته حکم دی چې د یو بل نه پرده وکي
نو چې په هغه وخت کې پرده ضروري وه نو په نن دور کې به پرده ضروري او کو به نه نو دغه منبر سے پاسېدو وی چې کو دا پرده ضروري په تعلیمي اداره کې نو په بیت الله کې د طواف په حالت کې دا ښځو او د سړو ځان له طواف ولې نه دی نو ما ورته وی د بیت الله ماحول او زمونږ د سکولونو کالجونو یونیورسټو ماحول تا به بیت الله یا لیدلی یا به نه لیدلی خو ما خو د کالج یونیورسټۍ ماحول هم تیر کړی دی او ما ته الله بیت الله هم ښودلی دی په بیت الله کې خو هره سترګه د اوښکو نه ډکې د خپلو ګناهونو جرمونو معافي غواړي او دلته خو هره سترګه هغه د ګناه په تکل کې وي د نارینه او د زنانه نو چرته زما د کالج ماحول او چرته د بیت الله ماحول بیا هغه ماته وی دا پښتانه ټول ورونه خویندې دي نو ما ورته وی ستا دیرې ته زه درغلی یم او محترمه خفه کېږم ته هم خپل میلمانه خپل کور ته دننه نه بوځې بار په دیره کې کښېنې نو که دا پښتانه ټول رونه خویندې وي بیا ته د دیرې دا دیوال ورتاو کا او دا میلمانه کور ته دننه بوځه خپلې تورسرې تا په پرده کې کړي دي او د امت د تورسرو دپاره تا ته دا ترقي ښکارېږي او تا ته دا رورولي ښکارېږي نو دا رورولي دې د خپل کور نه اول شروع کا او د هغې نه وروستو ما ورته وی ګوره دا د قرآن کریم حکم دی دا د اسلامي نظام معاشرت دا د هغې حصه ده تاسو یقین وکئ نن هم د اسمبلی په ریکارډ باندې د هغه جمله موجود ده وي مصیبت خدا دی چې خلکو مولیانو له ووټونه ورکړل او هغې راپسې قرآن اسمبلو ته راوړل ما ورته وی دا مصیبت نه دی دا د الله رحمت دی قرآن با پا اسمبلی کی او پا پارلیمنٹ کی حاکم جوڑی گی انشاءاللہ ستا گوڑخی و گوڑا بدی خود قرآن حاکمیت را روان دے انشاءاللہ دا زمری و دا ظلمی با اللہ را رسی کنک خیری انشاءاللہ دی با دا قرآن دا حاکمیت جد جہد کئی که خیری انشاءاللہ زما محترم رونو نو یو خبر دا چې سیاست شرعیه د اسلام لازمی جز او لازمی حصه ده دویمه خبره دا په زړه ولیکئ دا تربیتي کنونشن دی ځکه زه په تربیتي انداز کې تاسو ته یو څو خبرې کوم دویمه خبره دا په زړه باندې ولیکئ چې د دین اسلام په نورو شعبو کې امت د علماو نه رهنمایي حاصلوي د چا نه رهنمایي حاصلوي موز د عالم نه زده کوي روژه د عالم نه زده کوي زکات د عالم نه زده کوي حج د عالم نه زده کوي د قربانۍ مسلې زمونږ نه زده کوي د نکاح مسلې زمونږ نه زده کوي د رضا مسلې زمونږ نه زده کوي د تجارت مسلې زمونږ نه زده کوي نو چې سیاست د اسلام حصه ده نو د مسلمانانو په اسلامي امور کې به رهنمایي د چا نه حاصلو د علماو نه د چا نه به حاصلو چې قرآن کی سیاست موجود دی نو په سیاست شرعیه باندې په امت کې د ټولو نه زیات پوهېدونکی څوک دی دا عالم دین دی دا علماء امت دی یاد ساتئ او دریم اصل په خپل زړه کې دا ولیکئ چې نن وخت کې هغه یو جماعت چې د هغې قیادت او د هغې واک او اختیار د هغې مشري د علماء امت په لاس کې ده په هغې کې د علماء امت اکثریت دی الحمدلله هغه جمعیت علماء اسلام دی دا درې خبرې د ځان سره په زړه باندې ولیکئ تاسو به 100 ساله اجتماع کې غالبا دا ټول ملګري موجود وي که نه په 100 ساله اجتماع کې به تاسو لیدلي د پاکستان 95% علما محدثین شیوخ الاحادیث مفتیان کرام اهل مناظره اهل خانقاه پیران مرشدین مسترشدین د مجاهدین و مشران دا ټول په ټوله تاسو په سټیج باندې لیدلي او کوم نه ولیدلي بیا یوازې د پاکستان نه د دیوبند علما موجود وو د دیوبند محتمم موجود وو د بنگلادیش علما موجود وو یوازې د عجم علما نه د عرب علما به تاسو لیدلي او د عربو په علماو کې به د حرمینو امامان تاسو د جمعیت علما په سټیج لیدلي مو کو نه مو لیدلي دا اجماع امت و سل کال بعد سل کال مخکې مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه او اجماع کړی وه چې کله د جمعیت علما قیام کو د ټول پاکستان انډیا او بنگلادیش علما یې راجمع کړي او فیصله یې وکړله او حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله د تور اوبو د جیل نه رها شو نو حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د مفتی اعظم هند
د هغه فیصلې تأیید وکړو. 100 کاله تعامل وشو په هغې باندې. 100 کاله تعامل کې لوی لوی اولیاء د جمعیت علما په صفونو کې تیر شو. چا په دا اعتراض کړی دی چې مفتی کفایت الله د مغربي جمهوریت قایل و؟ تاسو نه تپوس کوم. د پاکستان په دې علماو کې دا موجوده چې کوم دي د چا علم د حضرت شیخ الهند علم ته رسېدی شي، هغه خو د علم غرونو، هغه د علم بحر او سمندر چې د هغې علماو نه تر اوسه پورې د اهل الله تایید حاصل دی. بیا د دې اعتراضاتو څه معنا شوله چې جمهوریت په اسلام کې شته دی او کو نشته دی؟ نو ته د مفتی کفایت الله دهلوي نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د حضرت شیخ الهند نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د مولانا انور شاه کشمیري نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د مولانا اشرف علي تالوي نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د مولانا ادریس کاندهلوي او د مولانا اعزاز علي نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د مولانا عطا الله شاه بخاري نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د مولانا احمد علي لاهوري نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د مولانا غلام غوث هزاروي د مولانا عبدالحق صاحب نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د مفتی فرید صاحب نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د مولانا شیر علي شاه صاحب نه په اسلام ښه پوهېږي، ته د مفتی نظام الدین شامزی صاحب نه په اسلام ښه پوهېږي. د علم غرونه او سمندرونه، یو یو عالم دا د علم بحر او سمندر، او د هغې باوجود د هغه تایید حاصل دی. نو 100 کاله چې اهل الله په یو لار تعامل وکړو، 100 کاله بعد چې د یو سړي علم د هغې د علم سلمې حصې ته نه رسیږي، دی به اعتراض کوي چې جمهوریت په اسلام کې شته کو نشته دی. او بیا ته نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، مفتی فتح غفور سے زندہ باد، جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد، نعرہ تکبیر. زما آواز خو تاسو ته در رسیږي که نه؟ دا شی بند کړئ، بس زما آواز رسیږي مولوي صاحب. بند دی که بس نو چې یو طرف ته د پاکستان ټول شيوخ الاحادیث د مستندو دارالفتاګانو مفتیان د علم بحر او سمندر، او بل طرف ته یو چته پته را بازي او هغه وایي چېرې دا ټول علما په کفر روان دي، دا ټول په ضلالت روان دي، دا ټول په ګمراهۍ روان دي. نو اسمان ته چې څوک توپاڼې تو کې په خپل مخې راغورځي، اسمان ته توپاڼې د چا نه رسي. تا ته دا پته شته دی چې په پاکستان کې کوم جمهوریت دی؟ د پاکستان په آئین کې زما مولانا شبیر احمد عثوانی او مولانا سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه په قرارداد مقاصد کې وړاندې نقطه شامل کړې ده چې حاکمیت اعلی به د عوامو نه وي په پاکستان کې، حاکمیت اعلی به د الله رب العالمین وي. جمهوریت بدلته به حیثیت د نظام ریاست نه وي، جمهوریت بدلته صرف د اقتدار د منتقلی یو لار وي چې په دې سره به د یو د لاس نه د بلو لاسو ته اقتدار منتقل کیږي. دا اقتدار د یو شیخ الحدیث لاس ته هم منتقل کېدلی شي، دا اقتدار د یو شرابي لاس ته هم منتقل کېدلی شي. ته چې په اهل علم کې، ته چې په دینی مدرسو کې، ته چې په اسلام پسندو کې خلک د اسلامي سیاست نه او د جمعیت علما نه لرې کې، آیا دا ته په پاکستان کې دغې سیکیولرسټو ته او دغې لاتینه طبقو ته لار نه جوړې؟ دا تاغی ته لار نه خالی کې؟ دا ته بالواسطه په پاکستان باندې د کفر د نظام د جاری ساتلو د هغې دپاره نه استعمالیږي؟ ته په دې دین باندې د دې دومره ډېرو اهل الله او اولیاء الله نه ډېر مین یې. موږ د ټوپک نه بېخبره نه یو، موږ د ټوپک نه ناشنا نه یو. زمونږ ذوق او زمونږ مزاج د علماء دیوبند د تحریکونو سره تړلی دی. په کوم دیوبندي عالم کې چې تحریکي مزاج نه وي، دی د شیخ الهند نوم نه بدناموي او خپل نسبت ته دیوبند ته نه کوي. زندہ
हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह रअ उख्तल देवबंद था। फरमाई और हजरत जितना मुझे समझ में आ रहा है मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद की बुनियाद रखते वक्त फरमाया था, हम सिर्फ दर्स व तदरीस का कोई मदरसा नहीं खोल रहे, हम वो इदारा कायम करना चाहते हैं जहां से फारिग व तहसील उलमा अंग्रेज के कलों में दरार पैदा करने वाले रिजालकार साबित हो जाए। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से तवाई मत इत्मीनान निश्त दे ज़द देवबंद मौजूदा तहरीकी कमजोरैना खफयमा। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से तवाई तुम इधर ठहर जाओ निसार शाह और ब्या मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह अलता अंजुमन समरत तरबिया पनुम्बानी और अंजुमन जोड़े चिपागे की देवबंद फुजला रा गुंडी और तवाई स्तासु द तरबियत समरा स्तासु द देवबंद द तरबियत द अखिस्तलो समरा अगर दाने चितासु देव तहरीक सर जोड़ाव शई दाने चितासु सिर्फ मुसल्ली आबादी कई मिंबरुन आबाद कई और बस आराम सर की नहीं और ब्या हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दखपल वफात न रज़ मखकी द जमीयत उलमाए हिंद पर द्वयम सदारती इजलास के उफरमायल हमारे कुछ नादान दोस्त कश्मकश जमाना से पहलू तही करते हैं, मस्जिदों मदरसा में पढ़ने पढ़ाने को ही दीन इस्लाम की काफी खिदमत समझते हैं, हालांकि इस्लाम एक कामिल और मुकम्मल निज़ाम हयात है। लिहाजा ऐसे लोग फरमाई वो इस्लाम के नाम पर बदनुमा दावा है। लाजमा शागिर्द न दे दा देवबंदी न दे सोच दखपल देवबंद इज्तिमाई तहरीक न पसेड़ बांधे नाश दे। और बेहू फरमायल मुझे बहुत अच्छे अच्छे चेहरे बाज वक्त नजर आते हैं जिनके चेहरों से अल्लाह के जिक्र की नूरानियत टपक रही होती है। याद शेखुल हिंद से अल्फाज दर तवायम, लेकिन जब उन्हें कहा जाता है उठो और हिंदुस्तान को ना खुदा की तसल्लुत से आजाद करा लो, उनके दिलों पर एक खौफ तारी हो जाती है। वो खौफ अल्लाह की नहीं, वो गैरुल्लाह की खौफ होती है, वो मखलूक की खौफ होती है। मखलूक से डर कर वो खालिक को रजामंद करने की बजाय मखलूक की रजामंदी के लिए लग जाते हैं। फरमाई दाखिल जमा शागिर्दान नदी सनद हदीस नदी द शेखुल हिंद नुम उबासी सोक चवाई जगैर सियासी मुलायमा सोक चवाई जमा जमीयत उलमा सर वाबिस्तगी निश्त दे खपल सनद हदीस ना आग असातिज़ो नमूने मिटाओ का कुम असातिज़ो च द खपल जवन कीमती लम्हात जमीयत उलमा पर सफरुन की लगोगी जमीयत तलबा मल करो दासे द एरे गैरे द यो तरफ द बल तरफ ना पराल वतुलो हवागानो बांधे चरता प जिंदगी के द तफर्रुद इत्तिबा मकवई हमेशा द पारा चीज़ें इत्तबिउ सिवाद अल आज़म सिवाद आज़म तगोरे मा रआहुल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन मुमिनीन सालिहीन च पकुम अला रवानवी दा मिन इंदिल्लाह ददी पजरुन के इल्का शवेदा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई से द तिरमिज़ी शरीफ पर दर्स के वईलियो माते औरीदलियो फरमायल ये चाहते तपोस को जमीयत उलमा बारक दे ख्याल ले अगवर तवयल वे अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह द हनफियत मुबारक यो दलील वयले दे और आगे दलील की दा खबर करे दा च द हनफियत दागे द हक्कानियत द टोल न लोई सबूत दा दे च पदे हनफियत के खलक मर्तबे द विलायत त रसीदली दी औलिया अल्लाह ते जुड़ शवी दी न खुदा तकलीद गुमराही वे खुदा हनफियत गुमराही वे पदे के बसो को हम साहिब कश्फ व करामत न जोड़े दलो पदे के बसो को हम द अहले बातिनो दागे द जुमरेना अगेना बनगर जेदलो पदे के बसो को मर्तबे द वलीउल्लाह त न रसीदलो खुच पदे के सोक दो विलायत मर्तबे त और रसीदल दीन मालूम दाशो दालारी टिकदा वही फरमायल जमीयत उलमा में होते हुए लोग विलायत के दर्जा पर फायज हो चुके हैं, औलियाउल्लाह बन चुके हैं। अगर ये गुमराही होती तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन बातिनी उलूम से
इन लोगों को समझाते, साइड पे हो जाओ। अहलुल्लाह बचरत द जमीयत उलमा मलगरतिया न वकड़े लोय लोय द इल्म गुरुना व समंदरुना व औलिया व बुजुर्गान च पदग जमाअत बांधे वर्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्मीनान कल्बी नसीब करो। दा दी खबर लोई सबूत दे च मिन जानिब अल्लाह दी पजरुन के इल्का शवेवा च आगा हक जमाअत द अहले हक द हक पसंदो द इस्लाम पसंदो द जमीयत उलमा देव जना जमा मलगरो नन खटोली दुनिया उलीदला द फलस्तीन पर मामला के टोल दुनिया खामोश पातिश वाला मौलाना फजलुर रहमान से द शेखुल हिंद बचे दे, मौलाना फजलुर रहमान से द हजरत मदनी बचे दे, मौलाना फजलुर रहमान से द हुर्रियत पसंद सर लखकर दे जो टोला इस्लामी नड़े गुलामी कबूल करला द हुर्रियत और द जिहाद यो आवाज को लगे दो आगा मौलाना फजलुर रहमान से को लगो अवय वयल बरमलाय वयल सर आम वयल चमुंग द मुजाहिदीन हमास मलगर क्या कहूं अव्वल बन कहूं च आलम कुफर द इसराइल सर प मलगर क्या बांधे उधरे दलो आलम इस्लाम बद फलस्तीन और द मस्जिद अक्सा और द बैतुल मक़दिस द मलगर क्या द पारा सरंग न उधरीगी द आगे सवालात तो जवाब बा उम्मत मुस्लिम द महशर प मैदान की वर की कम सवालात चागा माशुमान आगा वखी वखी आगा टुकड़े टुकड़े आगा स्वजीदुन की वखी व इदल मऊदत सुइलत बेअय ज़म्बिन क़ुतिलत अबल और ये वीडियो में कतला पागे के गज़ब आने बम्बारी उशवला द मलबेन इल्ला शुरू बासल नो आगा इमदादी जवानान लिगियादी दुड़ी दी लुगी दी द इंसानी वखो द इंसानी लाशुनो दागे द स्वजीदल बुई दे और पागे की लिगियादी खपल रूना रोबासी यो माशुम ये रोबासलो द द्वाड़ा खपेतर न लांदे कटवे दा मखी पे दुड़ के तक तोर शवे वो कैमरा वर्तनी सलेदा अगा माशुम वर्तवाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या वर्तवाई सअल अल्लाह फिल जन्नह व जबद अल्लाह सर उस जन्नत की मिलावेगा मा और या वर्तवाई स उखबिरुल्लाह बिकुल्लि शैइन जब अल्लाह तदा टोल अलुना वायमा जब अल्लाह तदा टोल खबर कोमा च दे मुसलमानानो मुंग लिदलु जानी खामोश करो दी मुसलमानानो सरद गुगुनु जमुंग फरियादुन नावरिदल दी मुसलमानानो सरद स्तरगो जमुंग दा हालत न लिदलो दी मुसलमानानो सरद जबो जमुंग पदे हालत बांधे जमुंग सर इजहार यकजहती न कवला लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा दा सुम्मुन बुकमुन उम्युन दा हाकिमान देर मुजगुजार हाकिमान बा अल्लाह ददग माशूम दलासा जिद गिरबान ने रईसी अल्लाह रब्बुल आलमीन बे ददग माशूम फरियाद बांधे दो वक्त लीगी वाले द मुसलमान हाकिम इज्तिमाई जिम्मेदारी दा आगा जिम्मेदारी अदा न करला कुर्बान शमा बेसर और सामाने के मौलाना फजलुर रहमान से आगा जिम्मेदारी अदा करला औ उम्मत ते उवल रा विखशई रा बैदार शई तासु द नौखार पखावरा बांधे हम जमुन कायद मुहतरम रा रवान दे शपाड़सम तारीख बांधे रा रवान दे जद नौखार मुसलमानानो तवायमा मुसलमानानो राउजई द मौलाना से सर उधरे गई जकदा तस्वीर ब गज़्ज़े तजी दा तस्वीर ब फलस्तीन तजी दा तस्वीर ब मस्जिद अक्सा के खलक गोरी मुसलमानान ब पे खुशालीगी काफिरान ब पे खफकीगी मुसलमान खुशाल कई काफिर खफकई जहाँ गरता वहाँ कब्रे जहाँ महफल वहाँ शोले ये मातम खेज मंजर सामने है खुश दिली कैसी लुटा के इज्जत लुटा के इस्मत ये किसकी लाश आया पड़ी है कफन के तालिब बहन के टुकड़े ईमान वालों बुला रहे हैं ददी वजना ख्वारी बकवा इंशाअल्लाह शपाड़सम तारीख द पारा बुखारी कवा इंशाअल्लाह दखपल कायद द्रुन इस्तकबाल बकवा इंशाअल्लाह और सोशल मीडिया और वसातत बांधे द नौखार द टूल मुसलमानान नदा मुतालबा कोमा दा वक्त के मौलाना फजलुर रहमान से द आलम इस्लाम मुकद्दमा लड़ा हुई
دا وخت کې هغه د يهودیت او د صهیونیت سره په فرنٹ لاین باندې ولاړ دی، مد مقابل مورچه کې ولاړ دی. یوازې مه پرېږدوئ، تنې تنهایی مه پرېږدوئ، ښي طرف ته یې ودرېږئ، ګس طرف ته یې ودرېږئ. خي طرف ته ترنه ودرېږئ، ګس طرف ته ترنه ودرېږئ، مخې طرف ته ترنه ودرېږئ، وروستو طرف ته ترنه ودرېږئ. الله رب العالمین به درنه رضا شي. او ډېر افسوس مونږ په دې خپلو اجرو جماعتونو بیټکونو کې چې کینو، یاره یو اسلامي حکمران یې ملګرتیا ونه کړله، نو دا د پاکستان اسلامي حکمران خو ستا په ووټ راځي. نرشه دې پیرله داسې سړي له ووټ ورکړه چې د حماس ملګرتیا کولی شي. په ډاګ او په میدان مو ولیدله چې هغه مولانا فضل الرحمان دی. ته یې راوله، مولانا فضل الرحمان دی د پاکستان مشر وي او د مولانا فضل الرحمان په لاس کې د پاکستان کمانډ وي. بیا غوري میزایل ګوره چې په تل ابیب په رخ سفر کوي او ګونه کوي. بیا غزنوي میزایل ګوره چې د تل ابیب په رخ سفر کوي او ګونه کوي. بیا ابدالي میزایل ګوره، بیا ایوبي میزایل ګوره، بیا د پاکستان جازونه ګوره، بیا د پاکستان فوج ګوره، بیا د پاکستان کمانډوز ګوره، او بیا د بیت المقدس په صحن کې د الله اکبر اذانونه ګوره. ان شاء الله العزیز هغه اذانونه به لګو ان شاء الله العزیز. الله رب العالمین دې دستاسو اجتماع دا تربیتی کنونشن خپل بارگاه عالی کې قبول او منظور فرمایي. او الله رب العالمین دې دستاسو صلاحیتونه او دستاسو خواري او مهنتونه د اسلامي نظام د غلبې ذریعہ وګرځي. واخر دعوانا